أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ننني درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورة انعام پارہ نمبر 8 رکو نمبر 16 آیات نمبر 133 34 35 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دې نه مخکې آیات کې تیر شول لکل درجات مما عملو چې د هر یوې ډلې دپاره چې نو هغه درجې دي د هغوی د عملونو په وجه ان هغوی چې کوم عملونه کړي د هغې عمل په قدر به ورته چې نو هغه درجه ثواب او عذاب میلاویږي. نو اوس د آیات کې الله وری ستا رب چې دی نو هغه غني دی ذو الرحمه او خاوند د رحمت دی. دغه شانتې بعضې حضرات ما قبل سره دا ربط او مناسبت ذکر کړی دی چې مخکې تیر شول الله رب العزت وی چې یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم چې ای د پیریانو انسانانو ډلې تاسو ته چې نو هغه زموږ پیغمبران را لېږلي ول چې د هغوی تاسو ته نو زما آیاتونه لوستلو نو وی آسې نه چېرته د دې نه چې نو هغه د هغوی ذهن دا جوړ شي د خلکو ذهن کې دا چېرته را نه شي چې زمونږ عبادت ته الیاذ بالله د الله پاک څه حاجت او ضرورت دی. الله جل جلاله وایي چې نه ستا عبادت د الله پاک هېڅ حاجت او ضرورت نشته. وربک الغنی ستا رب چې دی نو هغه بې نیازه ذات دی د هغه چا ته هم حاجت او ضرورت نشته. او دا وګورئ دنیا کې الله جل جلاله دا چې نو یو کامل نظام دی والله پاک خلق د دغه قدرت نه هم پیژني چې بې نیازه کېدل کامل کېدل غني کېدل دا صرف د خدای صفت دی. مخلوق کې نو هغه دا صفت والا هېڅوک هم نشته او که چېرته الله پاک مخلوق داسې پیدا کړی نو چې د خلکو به څومره ظلم او کمه حد به چې نو هغه یې کولو ځکه په هغې په وجه باندې الله رب العزت هر انسان بل انسان ته محتاج پیدا کړی دی چې دی به چې نو هغه محتاج وي که دی ډېر زیات مالدار ولې نه دی محتاج دی او که بل سړی ډېر زیات غریب دی نو دی هم محتاج دی. که نه مونږ وګورو نو معاشره کې علاقه یو سړی لکوټې چې نو هغه ماردار شي د سره لکوټې چې نو هغه نوړی یې تېره شي نو تاسو وګورئ دته بیا بل انسان دا ورته د سړي زوی نه ښکاري. په خدای په مخلوق پورې د ده چې نو هغه په خندای د خدای د مخلوق سره د ده چې نو هغه ظلمي په دین پورې د ده چې نو هغه مذاق او پیشاړی په هر لحاظ سره چې نو هغه دی بیا د حد نه بهر وي. نو الله وی ستا رب دا چې نو هغه غني دی د الله نه ما سوا دا څوک نشته. او بیا وګورئ که یو سړی چې نو هغه په کرباو کې هم د هغه سره یو انتهایی مالدار دی خو دی چې هم سهار پاسي نو سبزی راوړو دپاره د ګاډي د پاکولو دپاره د وړو چې نو د سکول د پوهو دپاره مختلف شیزونو کې الله رب العزت دی بل ته چې نو هغه غریب ته محتاج کړی ځکه هغه کارونه دی بیا په خپله کولی نشي. غریب چې نو هغې د معمولي شیزونو د چې نو هغه محتاج کړی نو په دغې طریقې الله رب العزت دغه نظام چې نو هغه چلی. نو چې کله ستا رب چې نو هغه اوس بې نیازه دی نو بیا ولې الله پاک دا پیغمبران نه لېږل خلکو ته عبادت امر او نهي کولو. نو ذو الرحمه ستا رب چې نو د دغه سره د خاوند د رحمت دی نو دا الله رب العزت د رحم چې نو هغې په وجه باندې دا انبیا علیهم الصلاة والسلام را لېږلي دي دین اسلام خلکو له ورکړی دی چې تاسو دغه دین ومنئ دنیا کې به هم خوشحاله او کامیاب او کامران یې په آخرت کې به هم بیا خوشحاله کامیاب او کامران یې. نو دا د الله رب العزت د هغې رحمت تقاضا ده ځکه هغه نو ذو الرحمه خاوند د رحمت دی. که داسې نه الله وایي ګورې دا چېرته چې نو دا شي الله قادر مطلق ذات هم دی
یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء. کدی سي نو ګوره الله تاسو پناه کول، ستاسو لري کول، ستاسو مړه کول، ختمول، دا الله رب العزت ته اس ګران کار چنه نو اغه نه دی. یشاء کو وغواړلې وی غختل یذهبکم نو په یو صحت کې بتاسو بالکل فنا کې بوبه موزي. الله دې چې مړه به مو کی، الله وی پناه به مو کی، بوبه موزي ختم به مو کی. د نن نسل کاله مخکې وکتلی شي دنیا دا ټول نظام چلیدلو نه، خدا مونږ چې کم موجود یو زمونږ یو کس نمو نشان پکې و، دنیا آباد وه، دنیا نظام چې دی نو هغه چلیدلو. اوس کل سل کاله نور اوزي زمونږ به نمو نشان نه، دنیا چې دی نو هغه به چلیږي، آباد به وي. بیا دې څه وکتلی شي اوس لږ ساعت مخکې لږ وخت مخکې تاسو وګورئ چې کوم هغه زلزله راغله چې نو هغه ترکیې علاقه باندې، بیا دې څه 2003-05 کې نو هغه وخت کې نو په زموږ په دې ملک راغلی وه، په یو ساعت کې الله پاک چې نو ثابت کلي څنګه تباه کړل، نو نشان چې دی نو هغه اورک شولو. یو هغه ساحت و چې په هغه ځای باندې چې نو هغه په لکاو د کروړاو چې نو هغه بلډینګان د سړي ولاړل، او بیا سکندونو بعد چې نو هغه د انسان دغه د بل ته د ډوډۍ لپاره محتاج ولو. الله دا قدرت خی یشاء یذهبکم، لږ ساعت کې چې نو هغه به اس هم دی. جاپان چې نو هغه تقریبا د نن 50 کاله خوا شا مخ کې نو هغه کوم زلزله پی راغلی و 17 سکند پورې چې نو هغه زلزله و، څومره چې نو هغه ترقی یافته ملکونه کې نو هغه ولو سوره هر څو وسرول، خو چې هغه چې راله نو د هغوی خپله بیا چې نو اعتراف دا کولو چې مونږ په 50 کاله کې د دغې چې نو هغه کمی نشو کولی. نو اول سکنډه کې الله والا هغه جټکه ورکړو چې 50 کاله کې چې نو هغه مونږ دا نشو پوره کولی. ځکه الله وایي یشاء یذهبکم، الله وغوښتله نو هغه به مو بوځي، پناه به مو کي، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، او جان نشین به جوړ کې ستاسو نه وروسته نور خلک کما لکه څنګه چې دی نو هغه انشأکم من ذریة قوم آخرین، چې تاسو یې پیدا کړی یو د یو بل نسل نه د نورو خلکو نه. مخکې خلک چې نو هغه ول بیا د هغوی په اولاد کې دا خلک د قشان چې نو هغه پی در پی را روان دي، دا هغوی نشته یو دلته دی نو هغه دا دي. تفسیر خازن کې دی نو هغه یو بله توجیه هم ذکر کړی، داسې مو وایي چې مونږ د انسانانو پیریان به صرف یو، دا چې نو هغه زموږ قدرت دی، مونږ چې نو هغه به پیدا کېږو هم ده که الله وغوښتله لاول چې نو هغه پیریان ول، بیا د پیریان نه وروسته الله پاک چې وغوښتله د انسانانو وجود یې پیدا نه کړو نطفې نه، نو داسې الله ته دا قدرت هم حاصل دی چې د دې نطفې نه د دې نه ما سوا یو بل قوم پیدا کړي چې نه به د انسان سره تعلق ساتي او نه به چې نو هغه د پیري سره تعلق ساتي. دا الله ته څه ګرانه خو نه ده، څنګه چې تاسو چې نو هغه پیدا کړی نو دغه شانتې نور هم چې نو هغه پیدا کولی شي. انما توعدون لآت، الله وایي بېشکه تاسو سره چې کومه وعده کړې شوې ده دا به چې نو هغه ضرور راځي. ان بعثتو، ورځ د قیامت باندې پاڅېدل، الله مخې ته چې نو حاضرې کېدل. وما انتم بموجدین، او نه یې تاسو چې نو الله پاک لره عاجزه کوونکي. داسې دنیا نظام خو نه دی چې یو سړی به هم چې نو هغه غلط کار وکړي، هم به ناجایز وکړي، او ناجایز سره چې نو هغه که بیا د ده پسې ورنټ وځي دی چې نو هغه نیولی کېږي، دی به یا پیسې ورکړي یا به اثر رسوخ استعمال کړي یا به چېرته چې نو هغه ریپوش شي، پټ به شي. الله وایي الله نه چې نو هغه ګورې دا چېرته هم نشي کېدی. وما انتم بمعجزین، تاسو هغه له عجزه کوونکي نه شئ، تاسو الله نه په هېڅ حالت چې نو هغه پټېدی نه شئ. سورة لقمان کې الله رب العزت وایي که چېرته یو ذره هم وي الله رب العزت به د هغه د غرونو د منځ نه د لوی لوی شیانو هغه د خټانو د منځ نه چې نو هغه به راوباسي، نو بیا به انسان څنګه پټ شي دا نه. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، الله وایي چې نو ای پیغمبره تو ورته ووایه که د دې دومره دلایلو د دې دومره نصیحتونو د دې دومره خبرو باوجود دی بیا هم ایمان نه راوړي، په ضد باندې ولاړي، دی بیا هم نافرماني چې نو هغه نه پرېږدي، نو تو ورته ووایه یا قوم اعملوا على مكانتكم، ای زما قوم تاسو عمل کوئ په خپل طریقه باندې، په خپل ځای باندې، انی عامل مزوم چې نو عمل کوونکی په خپله طریقه باندې. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، زر د چې تاسو ته پته شي معلومه به ته شي چې چا دپاره چې نو هغه بهترین انجام دی د آخرت، ثواب د چا دپاره دی، عذاب د چا دپاره دی، جهنم د چا دپاره دی، جنت د چا دپاره دی، په سمه باندې څوک ول په غلطه باندې څوک ول. انه لا یفلح الظالمون، بېشکه هغه الله فلاح نه ورکوي، کامیابي نه ورکوي چې نو هغه ظالمانو ته.
الله دې موږ د هر قسم ظلم نه محفوظ او مانون کی. وربک الغنی او ستارب چې نو هغه ډیر بے نیازه دی، ذو الرحمه او خاوند د رحمت دی. یشا کچې هغه غواړي یذهبکم نو بوبځي تاسو لره، لري به کې تاسو لره. ویستخلف من بعدکم او جانشین به جوړ کې، خلیفه به جوړ کې من بعدکم وروسته ستاسو نه، ما یشا څوک چې غواړي. کما لکه څنګه انشأکم چې پیدا یې کړی تاسو من ذریة د نسل من قوم د یو قوم آخرین نورو. انما توعدون بشک تاسو چې کوم وعده کولای شي لآتنا غراتلون کده. وما انتم او نه تاسو بمعجزین عجز کون کی ان الله پاک لنا. قل یا قوم اعملوا ورته وایه ای زما قوم عمل کوي تاسو علی مکانتکم په خپل ځای په خپل طریقه باندې، انی عامل بشک زو عمل کون کیم. فسوف تعلمون پس زرد تاسو ته معلومه شي من تكون له عاقبت الدار چې د چا د پاره د انجام د اخرتو. انه لا يفلح الظالمون بشک هغه چې نو فلاح نه ورکوي، کامیابی نه ورکوي ظالمانو ته.